حضرت ابراهیم علیہ السلام الله نه یو سوال کړو، وی پروردګارا د مرګ اختیار مال راکړه، چې کله غواړم چې ساره نه وځي، چې ونه غواړم چې ساره نه ونځي، وی خبر مې کړه. مطلب دا و چې یاره زما خو مرګ نه دی خوښ، نو بس ډېر ټول عمر به جان دی. 200 کالو ته چې عمر ورسېد، 200 کالو ته یو سړی راغی میلمه شو. ابراهیم علیه السلام ډېر مهمان نواز، چې مهمان نواز دی او دې میلمه شو. واحد پیغمبران ټول سخیان دي، ابراهیم علیه السلام هغه پیغمبر و چې بغیر د میلمه نه ډوډۍ نه ده خوړلې، لازما دی د میلمه سره ډوډۍ خوړل. یو ځل یې هېڅوک پیدا نه کړل. غلام ته وایي چې ملګري ته ورشه څوک پیدا کړه چې ډوډۍ وخورم، لږې دې ملک لما وایي صاحب څوک په دې لاره نه ښکاري، وایي لاړ شه بلې لارې ته لاړ شه، یو کس راولئ چې ډوډۍ ورسره وخورم، زه خو بغیر میلمه نه خورم ډوډۍ. یو بوډا غوندې کافر یې ولا پیدا کړه، وایي صاحب یو سړی خو په دې لاره روان دی او کافر دی، دې راوله خو چې زه ډوډۍ ورسره وخورم. نن سبا خو مونږ چې میلمه ووینو نو غټ څادر په سر له خور کړو، راځي ده که نه، څادر پټ کړو، سر پکې پټ کړو چې نه په دا میلمه ځان ناغرضه کړو، چې دا بس د میلمه به دا خیال چې دې ونه لیدم. نن سبا خو زمونږ دا سوچ دی، دا هم سوچ نشته چې دا ډوډۍ مال او د میلمه له څوک راکوي، الله راکوي. نو بوډۍ راوسته چې ډوډۍ کېښوده، نو ابراهیم علیه السلام هغه بوډا ته وایي، لاسونه یې رپي، اوس بوډا دی، ورته وایي د خدای په نوم شروع کوه، د خدای په نوم شروع کا. بوډا ورته وایي چا په نوم؟ وایي د خدای. وایي خدای څوک دی؟ نو خدای نه پېژنم، نو ما په کور کې ما ځان یو خدای جوړ کړی دی، یو بوته، د هغه په نوم به شروع کوم. ابراهیم علیه السلام ورته غوسه شوې، ښه زما د رب په نوم ته ډوډۍ نه خورې؟ زما خدای نه مني چې چاته پیدا کړي، پاسه خبیث بچی ګڼي، اوس یو څو دی وامه وځه خوار شي، تا به زه ډوډۍ خورم؟ زما خدای نه مني، زما رب نه مني. په سړی بوډۍ په مخه کې رب العالمین ورته وحی وکړه، ای ابراهیم دا دې څوک کړل؟ وی خدایه ما ورته وایي چې ستا د خدای نوم واله، هغه ستا نوم نه اخېست، د بت نوم یې اخېسته، ما له پې غوسه راله. وی ګوره ما سره شرک کوي، شرک ما نه مني او ما سره شریک مني، او دا بوډا د سلو نه اورېدلې دی او ما پې ډوډۍ بنده نه کړه، زه ورکوم. زما دشمن دی، ما ته کنځل کوي، زه چې خدای له شریک ګڼي، د خدای سره کنځل دی، او مال یې نه غواړي، زما مال د دغه بت نه غواړي، او ما ټول عمر ډوډۍ ورکړه، نن ستا مېلمه شو، یو نوړی ډوډۍ نه هغه دې بنده کړه. هله وایي شابه، هغه نوکر ته وایي دا بوډا دی چې را پیدا کړه. بوډۍ راوست ډوډۍ ته کېنه، وایي تا خو وختي زه وشللم، وایي ما ته خپل رب ملامته کړم، خپل پروردګار چا د نوم د وجې نه چې ته ما وشللې هغه ذات تا چې کوم ذات سره شرک کې هغه ذات ملامته کړم چې بد دې وکړل، زه ډوډۍ ورکوم ته نه ورکې، ما سره شرک کوي زه ورکوم، نن تا سره پوټۍ کېناستو ته نه ورکې، نو به زه معافي غواړم، شابه ډوډۍ خوره. وایي ښه واقعي داسې ده؟ وایي ما ته کلمه وخواجه د مسلمان شو، بوډا خدای مسلمان ابراهیم علیه السلام باندې ایمان راوړ، شرک نه توبه کړ. نو خبره مې دې پورې کوله چې حضرت ابراهیم علیه السلام مهمان نواز و. نو یو بوډا ولا راغی او د خدای نه سوال کړی چې خدایا زما مرګ لږ زما په اختیار کې کا، چې زه وغواړم نو چې زما نه ساه لاړه شي، چې نه غواړم چې جم دې ډېره ښه. ما خو تاسو تېره جمعه ابراهیم علیه السلام د قربانو ذکر کړی و که څومره قربانۍ کړي دي. نو رب العالمین د داسې انسان سره خپله ښېګړه کوي، خو الله خپلې فیصلې په طریقه چلي، د الله بل علم بل چا سره نشته. بوډا چې کېناسته ورسره ډوډۍ ته، نو بوډا داسې حد ته رسېدلی دی چې لاسونه یې رپي او سر یې مرپي. دا بعض انسان هغه بیماري غریبه، سر یې مرپي او لاسونه یې مرپي او خوله یې مرپي، چې نوړی دې بوډا اوچته کړه او خولې ته یې کړه، نو هغه ترکاري او هغه نوړی ته په دا ږیره راوبېدله، ټوله ږیره او جامې د لمدې شوې د ترکارۍ نه، او نوړی ته په ځمکه پرېوته. ابراهیم علیه السلام پې رحم راغی چې خدای داسې جم دی د ده دا ژوند بله نوړی راواخېسته د غریبه، لاس یې رپېده هم ته پرېوته، بله یې راوچته کړه، چې بله یې راوچته کړه په خواره یې خولې ته ورسوله، نیمه ترې لاندې لاړه او نیمه په خوله کې ګډه وډه شو، ږیره او جامې ټولې رنګ شوې په ترکارۍ او په ډوډۍ. حضرت ابراهیم علیه السلام دې بوډا نه تپوس وکړه، بابا څو د څو کال وې؟ وایي د 200 کال. د ابراهیم علیه السلام د عمر برابر عمر یې ورته یاد کړ، وایي د 200 کال. ابراهیم علیه السلام وایي خدایه داسې عمر ته خو مې مه رسوې، دې عمر نه مې الله وساتې، دا عمر دا ژوند خدای دې نه خو مې وساتې. بس هغه سړی ورته برابر شو، ملک الموت په دغه شکل کې راغلی، ملک الموت د مرګ فرشته په دغه شکل راغلی ورته برابر شو. ابراهیم علیه السلام بس ساده نه وباسم، وایي ما ته خو الله مشوره ویلو چې که ژوند دې خوښ نو نه وباسم، هغه مر اوس ته سوال ونه کړه چې دې ژوند ته مې خدای مه رسوې، اوس دې په دا ټکي دې ووایي خپله تا ځان نه مرګ وکړه، په دغه ټکي دې ووایي ټیم دې پوره دی چې خبره خلاص ده، چې ځکه الله تعالی اختیار درکړو تا په خپل یو دې عمر ته یې ورسوې، نو یو سیکنډ پکې پاتې دی په دغه عمر کې. لكل امة اجل اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. چې کله هغه نیټه راله نه یو ساعت سیکنډ مخکې والی شته او نه یو سیکنډ وروسته والی شته. یو سړی دارو دکان ته لاړ، دارو یې اخېستل، چې دکان ته دارو لاړو نو هلته دارو اخلي، هغه دکاندار ته وایي چې د دې څومره ټینډر دی دارو، یو دې بوتل هغه بعضې وخت کې ګارنټي ورته موږ وایو، د دې به څونه ګارنټي وي،
دکاندار ورته ستا ګارنټي شته چې د بوتل ګارنټي غواړي او بالکل زما ګارنټي ته ځوان ځل مې ډوډۍ خورم پیسې شته دولت شته خپې شته روغ صحت شته زما ډېر لوی ګارنټي ده او یا اصل کاله جون ملي او چې دا څه کوي دا دکاندار په فرش د پاسه پرې وته ساتي وخته ګارنټي جون چا سره نشته قرآن شریف کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کار مقرر کی التورسیږي نو الته ثوابسي جعل له الیها حاجه الته حاجت مقرر لاړ شي او چې الته کې مرګ مقرر دی الته ثوابسي نبی علیہ السلام فرمایي چې بنی اسرائیل کې څه کسان راجمع شو یو راځي الله ته وجاړو سوال کوي مقبره ته ځو یو مړی دې راجم دی شو مونږ ته لکه تاسو کو ځان کدان او د مرګ واقعي که سړی ډېر به سفر مو کی کنه نو ستاره به تاسو سره که سعودي ته لاړ شي انګلند ته لاړ شي په ټلیفون خو ته تاسو کولای شئ کنه راځي کنه لکه سال د امریکا څنګه دا سفر دي څنګه جس کې لاړې بس کې لاړې څنګه تکلیف وکړو لیکن نمبر په سفر کې څوک ورغی ته په ټلیفون معلومات کولای شي نه درته په انټرنیټ الویل شي او نه درته بل موبایل کې هغه شی سره خلکو ته لګي میسج هم درته نشي کولای چې را د مرګ سفر څنګه ځان کدن می څنګه نو وای چې موږ لګوندې یو مړی ته جمع دي چې موږ ته پوسو کو نو دې چې والي الله تعالی کانو خپل عملونه الله ته پیښ کړي الله یو زور غوندې مړی موږ ته جمع دي چې موږ ته ځان کدن او د مرګ متعلق معلومات ول وی الله دا دې دا دعا قبول کړو یو دعا کو شو یو قبر اوسته یو مړی بار وته دې ته کله غم حیران دې ته پوسو کو کله مړی چې معلومات یو سل کاله داغه د مرګ شو پورا سل کاله دې ته پوسو کو یاره وی بس یو تاسو نه کو چې تسنګ سره زه خو خیمه الحمدلله نیک سره ما وی دا تاسو نه کو چې مرګ څنګه د دې مرګ ال راته وایا وی سل کاله مخ کې رانه صوت دا سل کاله مخ کې او اوسه پورې سل کاله چې د ما په خله کې ځان کدن غتري خواله پروت دی سل کاله شو چې ما په خله کې ځان کدن تر خواله پروت دی وی دا مرا رسول الله مو چې تاسو په دوه را جام دی کلمه اوس بیا ځان کدن نه باندې تیریږي اوس خلق ته وګوره تاسو دعا قبليږي نو مال الله نه سوال وکړي چې ما نه داسې سال لو باندې ځان کدن ما باندې را نشي مرګ چې نبی علیہ السلام فرمایي د حضور پاک مبارک حدیث ته چې انسان مرګ راځي کنه مرګ ته څه ویلي هاضم اللذات اکثروا ذکر هاضم اللذات الموت نبی علیہ السلام فرمایي د مرګ ذکر ډیر زیات وکړي بار بار د مرګ ذکر وکړي مرګ څه شی دی هاضم اللذات د انسان د دنیا د خوند د لذتونه ختم کړي دلې وړي کی په مالدار چې راغی د مالدارۍ لذتونه خوندونه ولا دلې وړي کړل په غریب کې راغی په هر چا چې راغی د دنیا خوند ختم لذت ختم دغه وجود دی دغه چې کم د مرګ خلک یې لکه جنازې ته ملکه ده څوک سبب حقونه نه وجود خرابېږي په ساتلې څوک هغه عزتمن پلار بیا څوک په خپل کور کې نشي ساتلی خوند ختم شو کنه شو هغه مال لا پاتې شو هغه بچی پاتې شو هغه کارخانه پاتې شو هغه فکری پاتې شو ازمکه جیداد نوکران اجرا هر څه پاتې شو نو مرګ خامخا یو حقیقت ته انکار نه شي کولای حضرت ابو هريره رضی الله عنه د نبی علیہ السلام څومره نږدې صحابي دي څونه خدمت یې کړې دغه کور او باري خدمت کړې د نبی علیہ السلام په وطن کې او په سفر کې او په لوګ او په نار او په تند نه دي نبی علیہ السلام مبارک خدمت یې کړې دا نه ځګني او ډوړې به خدمت وکوم او جنینه وکوم او د حضور پاک د حدیث دونه خدمت کړې 15000 او 300 او یا احادیث دنا د پیغمبر علیہ السلام نقل دي شیخ الحدیث او د حضور پاک نږدې مرګري دي کوم وخت مري نو دا صحابه ته ګل چا پیدا ناشتي نو دې جاړي او صحابه کې واجب عادت چې کوم صحابي به وفات کېدل نه دي ورته چې موږ په پیغمبر علیه السلام غوړي سلام وې یو مرتوی دما په نبی علیہ السلام سلام وې بل مرتوی دما په نبی علیہ السلام سلام وې دې جاړي څورته به ولا ولا جاړي دا خو د پیغمبر علیه السلام خدمت کړی دا نوکری غلامی دې کړی او نیک اعمال دې کړی دومره نیکو چې د یو دیو یو خزه او یو غلامو نو شپه درې ځای کړی و یو شپه به زه عبادت کوم درې مېسا مې دا خزه کوي درې مېسا مې دا غلام کوي مطلب دا چې د موږ په کور کې په شپه کې داسې ټیم را نشي چې په هغې کې د موږ په کور کې د الله عبادت ونشي هر سیکنډ کې چې د ما په کور کې د الله عبادت کوي وی ولې جاړې وی ته خو به اوس د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره د دوست سره ملاویږي او ورته څه وایي وی د مرګ دا سفر ډېر اوږد دی الحمدلله وی د مرګ دا سفر ډېر اوږد دی او واقعي اوږد دی که سړی انګلینډ ته ځي لکه دا سوچي چې کال پس 2 کاله پس واپس وروسته دي 15 کاله پس 6 کاله پس واپس شم د دنیا افریقي ممالکو ته دی په ډېر لوی پی ایچ ډي به وکړم هلته به زه ام فیل وکړم او دا به وکړم 15 کاله مې یو کورس شو 15 کاله بل شو 10 کاله خو بیا خو به راځي که نه
لیکن د مرګ په سفر کې څوک ورغی واپس راتلل شته وایي د مرګ دا سفر ډېر زیات لرې دی او سامان کم دی ځکه جاړه. نو حضرت ابو هريره رضی الله عنه چې خپل سامان ته کم وایي موږ به څه کوو د مارونو مرګ نه خلاصې نشته تر دې حده پورې چې دا مرګ خپل هم نه خلاصېږي مرګ نه دین نه مرګ نه خلاصېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا جنتیان الله جنت ته داخل کړي او دوزخیان دوزخ ته داخل شي نو دا مرګ به الله د یو ګډ په شکل کې راولي او د جنت او د دوزخ په منځ کې یو ځای دی په هغې کې به دا مرګ راولي د ګډ په شکل. جنتیانو ته به آواز وکړي ای جنتیانو را شریخ وګورئ نو دوی به ورته هغه ځای نه وګوري دوی به وپېژني چې دا مرګ دی په نښه به وپېژني. جهنمیانو ته به دې ته وګورئ هغې نه ورته پوښتنه څه شی دی دا مرګ دی نو حضرت یحیی علیه السلام له به الله چاړه په لاس کې ورکړي نه به حلال کړي ګوره مرګ هم ختم شو حلال به شي نو چې حلال یې کړي نو جنت خلود لا موت ای جنتیانو بس اوس همیشه ژوند مرګ نشته. جهنمیانو ته ای جهنمیانو همیشه ژوند په جهنم کې مرګ نشته. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي وایي که د خوشحالۍ نه څوک مړه کېدی بعضې وخت خوشحالۍ نه دا زړه روچت شي اټیک راشي که د خوشحالۍ نه یو سړی مړه کېدی نو جنتیان به د خوشحالۍ نه مړه شوي او که د غم د لاسه څوک مړه کېدلی نو جهنمیان به د غم د لاسه مړه شي ځکه چې هغې په دې تمه سړی چې زه مړ به شم چې سړی په تکلیف کې مبتلا شي زه مړ به شم خلاص به شم. نو هر څیز له فنا شته ختمېدو والا تر دې حده پورې چې کوم مرګ دی مرګ هغه له فنا شته هم خدای پاک ختم کړي. زمارونو رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي کل نفس ذائقة الموت هر نفس به د مرګ څکه کوي وانما تجزون اجورکم یوم القیامه د قیامت پر ورځ به د دنیا د اعمالو تاسو له ښه یا بد سزا او جزا ملاویږي. فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز څوک چې د دوزخ نه لرې شو جنت ته داخل شو دا کامیاب شو. وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور د دنیا سامان دا د دوکې سامان نظام په دوکه کوي همیشه جون لري همیشه جون دې پسې مستقل بل روان دي. مفتی شفیع صاحب رحمه الله د دې آیت لاندې لیکلي دي یو سړی یو ښځه وه د هغې ښځې یو ماشومه لور پیدا شو او دا یو غلام په خوا غلامانو یو غلام ته یې ووایي چې لاړ شه او بازار نه دا شی راوړه لور مې پیدا شو نو دغه وخت کې د بعضې څیزونو دغه زنانه ته ضرورت دا شی راوړه دا سړی لاړ د کور نه بهر چې څنګه ووته یو غیبي سړی وله مخې وله ورغې دې غلام له وایي د دې زنانه څه وشو غیبي سړی دې تپوس کوي وایي لور یې پیدا شو وایي ښه وایي دا جینۍ به سلو کسو سره زنا کوي او بیا به یې د جولاګي د لاسه مرګي جولاګي د لاسه به مري. دا غلام وړه کې سوچ وکړه چې دا خو ډېره پلیته جینۍ به خېږي او دا سړي خو غیبي خبرې رښتیا په دې ده چې ما نه تپوس وکړه دې زنانه څه پیدا شو دې ته څه پته وه چې دا زنانه اولاد کېږي هغه څو غیبي سړی دې رښتیا وایي څه پته ما خو ورته نه وي چې په خپله یې تپوس وکړه د هغې څه وشو ما یې چې لور یې وشوم غیبي سړی و ښه دا جینۍ به بیا لویږي نو سلو کسو سره زنا به کوي راشه چې بېغمه یې کړم دا نو سوچ یې ونه کړه چې د الله فیصلې څه څوک بدلولی شي وړکې یو نیک سوچ راغی چې راشه چې دا پلیته ښځه او سلو سره زنا کوي چې بس بېغمه یې کړمه جاړو قصه خلاصه شي ورمنډه یې کړه او په هغه کور وردننه شو چاړۍ راواغېسته او په هغه جینۍ باندې په دا خېټه یو څو غزار وکړل او دې ګمان راغی یقین راغی چې جینۍ خو مې مړه کړه لاړ وتښتېد غلام وتښتېد د نیکۍ او کار مې وکړل زنا جګړه مې ختمه کړه سلو زناهونو دې خو وتښتېد هغه مور یې پریشان چې خدای دا غلام خو زمونږ تابعداره لکه دا څه وشو زما لور یې وواله په خېټه باندې په چاړه باندې او هغه خو یې بېغمه کړله هلکه متښتېده خیر هغه زمانه کې چې کوم ډاکټر حکیم طبیب و فورا یې ماشوم هغې له بوتله هغې وله هغه خېټه وګنډله جینۍ خدای جوړه کړه دا سړی لا وتښتېد اوس خو په دې کلي کې هم نشي پاتې کېدی ځکه دا یو ډېر لوی مالدار سړي د مالدارې ښځې لور یې په چاړه وواله د خپل مالک که ګیر شو خو دا سخت مجرم دی لاړ وتښتېد بلې علاقې ته لاړ تخته وتښتېد چې لاړ بلې علاقې ته هلته له خواري مزدوري جوړه کړه او بس اوس آزاد هم شو دا یې پټ کړه غلامۍ جون نه موته خواري مزدوري وکړه لږې پیسې ټکې یې پیدا کړې تجارت یې شروع کړه لوی تاجر ته جوړ شو د بله مال دولت خاوند شو دغه غلام ډېره پیسې یې وګټله او ډېرې ځمکې یې واخېستې او ډېر جایدادونه او ډېر اوښان او هغه زمانه کې چې کوم مال دولت و هغه یې پیدا کړه کافي مالدار شو چې کله دې مالدار شو غلامان هم دي وینځ هم دي نو سوچ کوي چې ځان له چېرته یو جینۍ په نکاح واله دې کلي ته هم راغی دلته خو دې لوی شوی دی ماشوم اوس خو یې څوک نه پېژني چې بلا کلونه وتل څوک یې څه پېژني چې هغه غلام دی راغی په خپل کلي چکر ولګاو معلومات کوي غلامانو ته نوکرانو ته چې یو جینۍ رالو کې خو چې په مخ د ځمکه د هغې نه ښایسته ښکلې جینۍ بلني زه ورسره هغې سره واده کوم ډېره ښه یو جینۍ وله په نکاح واغېسته جینۍ په نکاح واغېسته او چې جینۍ څنګه په نکاح واغېسته نو د جینۍ خوښه شوه د جینۍ خو دی خوښ شو یو اعلی بنګله وله جوړه کړه یو ځل یې د هغه جینۍ نه تپوس وکړه د هغه جینۍ په دې خېټه یو داغ و داسې یو مخامخ داغ پرې لګېده ورته وایي ښه دا داغ دې په دې خېټه ده څه دی یاره وایي دا خو زما یو مور اوس مړه ده هغې راته یو قصه کړې ده چې کله ته پیدا شوې زمونږ یو غلام و هغه مو سکار پسې ولېږه او هغه غلام چې بار ووت را منډه یې کړه چاړه یې راوړه نو ته یې په چاړه ووالې خېټه دې له وشلوله هغه غلام زمونږ وتښتېد تر ننه پورې پته نه لګي چې څه شو او مور مې وایي چې بیا مې ستا علاج وکړه خېټه دې جوړه شوه لویه شوې او خو پوه شو چې دا خو هماغه ده چې ما په چاړه والې هغه جینۍ ده دا خو لویه شوې ده وایي ښه یو تپوس ته نه کوم
رښتیا براته وې هغه زوما چې پچاړې والے سره مور غلام زو ما والے او بیا زو تختې د مو تجارت په شروع کوم مزدوري ونن وطن امیر ما د عمر مالدار څوک نشته تاسو سره مې نکاح وکړه او تاسو ته کوم رښتیا براته وې ما ولې پچاړو والے ما ته بار یو غیبی سړی وي چې د دې خدي څه پیدا شو مې چې لوري پیدا شو به خدا بسلو سالو سره زنا کوي او مرګ به د جولاګي نه رښتیا راته وایي چې تا واقعي سلو تلو سره بدعملي کړې دا کنه یاره وي سړی دا خبرې مکه خو بس د خدای مو ته مې خاوند دي نه ما ته رښتیا وې بس اوس خو مې خدای هر څه چې کړی دا ما خدای وی خانو چې غیبی سړی درته سوي لوټي کې درته ویلي سلو سره ما بدکاری کړی دا یو ولته مې ته د نکاح خاوند دي خبره دوست سره خاوي بل وی بس اوس ارڅ چې شوی دي خدمه خو ما ته خو هغه دا ویلو چې ستا به د جولاګي د لاسه مرګي په دې جولاګانو کې دوه قسمه کې تاسو ته کتلی یو خدای کې دا تارونه مارونه پکې غي یو ځان لکور جوړي پرې غانو کې یو دې کې یوي او د شاته یو غټه غوندي په پورې نختی دا څه غټه غوندي وي جولاګي وي غټه غوندي وي ویخ کې هغه زهريله جولاګي دا دغه جولاګي نه بس مرګي غوندل وته غالبا نه وي داغه د لاسه باندې مرګي دا څه کار د خدای یو محل له جوړو دا څه محل جوړون چې د جولاګي پلان باندې پکې ناراضي یو ناشنا بلډینګ محل ولا جوړ کو سوچته محل ولا جوړ کو او هغه له داسې دروازې جوړ کړ چې پاره کې میګیم نشي ورتلې چې بالکل بندي جولاګي پلان بلانه شي او هغه له نوکران اونې ول صرف دې لپاره چې تاسو د دې جالي صفای کوي چې دې کې جولاګي رانشي ولې هغه به سړي خبره کړې دا خبره رښتیا شوی دا اسنه جولاګي تکور ورنه کې دا خدای مړ نشي وی چې کور جوړ شو محل جوړ شو نوکران په دې مقرر کړ چې تاسو به صفای کوي هغه غار عمر کو چې دې کې جولاګي رانشي یو ځل دا خدای خاوند والا په خپل کټ کې ناستو او دغه یو جولاګي په یو غاړه راځه شو دا خدای خاوند ته وسړیا تا غیبی سره دا شی یاد کړو چې زما مرګ برادر لاسي بالکل ډیر راته یاد کړو یس دته ګورو مرګ تا ګورو ورپاسې دا او تاسو ورکا جولاګي دغه پس مکر پریوت او چې را پریوت نو کېړې پخپو وا چپړه هغه په پاسه راخ کچو دیګا زور ورکم چې کما چې دا به ما څنګه وجني چې پخپې ریچې کړه د دې خدي نوک خوګو نوک دې نوک چې بعد وخت سړی روان والی معمولی غوندي خوګ شنو کې خوګو هغه زهر را پاغه نوک کې ورننه وتل هغه نه کینسر بیماری جوړه شو هغه خدای دې مړ شو مفتی شفیع صاحب لیکي اينما تكونوا يدرككم الموت ارزه کې چې مرګ به مولا لاندې کوي ولو کنتم فی بروج مشیده اگر که په غټو غټو بلډینګانو کې او په مضبوطو محلاتو کې ولې نه دا چې کنه محل څوک د مرګ بچ کولای شي غټ محل ولا جوړ کو چې صف فیصله د الله وجه د مرګ بده جولاګي د لاسه او مګه مرګ د جولاګي د لاسه شو مرګ دا خطرناک شی دی مرګ چراغ خلاصې دي ته نشي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دوه سيزونه دي چې خلک دا غي نه یریږي یو مرګ دی وای واقعي یریږي خلک نه څوک نه غواړي یو مرګ دي څوک نه غواړي خلک ځان خلاصې نه غواړي څوک نه غواړي خو نبی علیہ السلام فرمایي چې د فتنې د جن مرګ غواړي دی دویم لګ مال غریبي دا چانه د خوخه هر سړي غریبي نه غواړي مالداري غواړي رسول الله مبارک فرمایي چې د ډېر حرام مال نه چې آخرت کې حساب کتاب ګرانی غریبي خلک د آخرت حساب کتاب په اساني کې تمارونو مرګ نه خلاصې قطعا نکیږي نه دې څوک بچ کېدی شي یو خدای ولا غیر زوی مړ شو نو سم چې چاته تکلیف علماء پسې صالحانو پسې ګرځي نو دیتا چاوي چې دما زوی مړ شو دا یو زوی چې دا بس جام دي شي چاوي یې پلان کیږي چې عالم دی او نیک سړی دی د ورشه د دم درود دلو کی دا لاغه مولانا صاحب لا هغه نیک انسان لوي دما زوی مړ دی زه خو ډیر زیاته پریشان یم او که صدام دیو چې دما زوی جام دي شي هغه عالم دی روخيارو او ورته بالکل زوی بل جام دي شي یو چالو کا دا او کورونه مال او براوړه دا او کورونه او دا هغه کورونه براوړې چې هغه کې مړی نشي هغه به دم کم نه پاغي بس تاسو راځم دي کېږي خو دا او کورونه به وراوړې هغه او کور چې هغه کې مړی نشي نو بیا هغه به دم نه پاغي بس تاسو جام دي کېږي دا خاصانه علاج ورګه او کورونه چې شلو نه خو به تر پیدا کړ خوشاله شو یو کور ته نه وته تاسو کله هم نه نشي ولینه مانی کوم مړو بالکل کړه تاسو کله هم نه نشي واه بل ودم کلار نو مړ بالکل کړه لاړه یره دا لکه چې تاسو کله مړ خو نه شي ولا ماشوم نو سیمه نو بالکل لاړه تاسو کی تاسو کله هم نه شي یره پلار هم جام دی نکم هم جام دی نیام هم جام دی خو نکم پلار مړ شي بالکل کړه لاړه چې وګورئ او او رښتیا خبره ده تاسو چې نظر پدې تورنګو په خپل واچوي دا څه کور پیدا کوي چې مړ پکې نشي دا څه وسنګ پیدا کپلار دې نه مړ نکم باندې مړ نیا باندې مړ کاغني دا پلار به مړ دا غنیا به مړ دا غرور به مړ بل به مړ وګورئ دا خدا پوي شرور غم غوس شو چې کله ما زوی مړ خو حالتم زوی مړ دی کله ما بچی مړ دی خدا هغه سړی ماشوم نه سي مړ دی کله ما زوی مړ دی خدا هغه زوی مړ دی کله ما زوی مړ دی خدا هغه خو پلان مړ دی چې وګورئ مولانا صاحب دراله وی چې ما خدا سے کور پیدا نه کړ چې هغه کې مړ نه شي او باس پېښه ما خدا پوي شو وګوره دا څه کور چې پیدا نه کړ چې هغه کې انسان مړی ته ولې په مرخه پکې
خو د دنیا نظام دی ګرځي، کله یو ځای مر، کله بل ځای مر، کله بل ځای مر، کله بل. حضرت سلیمان علیه السلام ملک الموت ورله راغی. ملک الموت سلیمان علیه السلام دې تپوس کوي، وی چې ته دا د ټولو خلکو نه ساګانې څنګه وباسې، ټولو خلکو نه ساګانې څنګه وباسې؟ سلیمان علیه السلام ورته وایي یو ځای نه م راکاږي، بل ځای نه بل ځای نه بل عجیبه جواب ورکوي. وی سلیمان علیه السلام وی تاسو چې یو کاسه پرتی وي د انار دانې پکې پرتی وي، یو کاسه د انار دانې پکې پرتی وي، تا نه یو دانه پټېدی شي په دې کې؟ وی نه. وی ګوره چې خوښه دي د خپلې مخې نه دانه رالې م راغېشتی شي، که د هغه بلې غاړې نه رالې هم راغېشتی شي، که د میان نه رالې هم راغېشتی شي، که د غاړې نه رالې ستا خوښه ده. چې کوم ځای نه دانه راخلې نو تا ته حاضره پرده په لاس کې درته ښکاري. وی دقسې چې تا ته په کاسه کې د انارو دانې مخامخ پرتې وي او ته ترې کومه رالې راغېشتی شي، د دې ټولې دنیا دا روحونه ما ته دقسې مخامخ کاسه کې پرته دي. ما ته چې الله حکم وکړي چې هغه ځای نه روح راواله، داسې ده لکه ته چې د انار دانه یو ګوټ ته راوچتې. تا ته مشکل شته؟ نشته. داسې ما ته مشکل نشته. ما ته حکم وکړي لاړ شه شابه او هغه عراق کې، افغانستان کې، کشمیر کې، پاکستان کې فلان کې ګوټ نه ساره والا، نو ته چې د انار د هغه پلیټ نه دانه رالې سودت وي هغه ګوټ نه والا، هغې نه والا، هغې څه مشکل درته شته؟ وی نشته. هغسې ما ته مشکل نشته. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملک الموت نه تپوس وکړو. اتم تپوس کوي وی ته چې دا د ګڼو خلکو نه ساګانې وباسې څنګه وباسې؟ بعض انسان یې د ګڼو نه ساګانې وباسي، په یو وخت کې وباسي. اکسیډنټ وشي 100 کسه پکې مړه شي، بم دماکه وشي 50 کسه پکې مړه شي، جاز غرق شي پکې 300 مړه شي. دې سره څه چل کې؟ وی ما سره بلا فرشتې دي، فلکونو فرشتې دي. زه په خپله ساګانې نه وباسم، چا نه په خپله وباسم، چا پسې یوه فرشته لېږم، چا پسې بله لېږم، چا پسې بله لېږم، چا پسې بله لېږم. دا خو یو نظام دی زما، لیکن الله ما له خپله دومره طاقت را کړی دی که زه په اووم اسمان کې کېنم او د خپلې دوه ګوتې د دې ټول ځمکې اسمانونو ځمکې لاندې پورته چې جاندار مخلوق دی سا والا، دا دوه ګوتې ورته مخامخ کړم، د دې ټول نه په یو سیکنډ کې په دې دوه ګوتو سا راښکې شم. طاقت الله را کړی دی. فرشته هم هغه فرشته مقرر کړې ده چې خلاصي ترې نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم انسان نه چې سوځي دې په راکټ کې پروت دي، دوه قسمه انسانان دي، یو نیک عمل دی، یو بد عمل دی. او تیره جمعه مې د نیک عمل او د بد عمل معنا کړې وه چې نیک څه ته یو بد څه ته دې ته شکلونه ښکاره شي. وایي دا خو څوک مخلوق دی، نیک په نیغه نه راځي او به یېرېږي. نو چې کله ډېر را نږدې شي نو د ته شکلونه نور هم غټ شي، خواله وله راشي په خشته شکل کې. چې کوم ملک الموت د مرګ فرشته اتې مخکې نورې ورپسې وي. نبي علیه السلام فرمایي دغه وخت کې د هر انسان دپاره خدای پاک په جنت کې او په دوزخ کې دی مقرر کړی دی. مونږ له هم شته او کافرو له هم شته، زمونږ هم په دوزخ کې هم دی شته او په جنت کې هم شته، او د دې کافرو هم په دوزخ کې هم شته او په جنت کې هم شته. نو چې کوم سړی مسلمان یو جنت ته لاړ شي د هغه د دوزخ ځای الله بل کافر له ورکړي، او چې کوم سړی کافر شي دوزخ ته لاړ شي د هغه د جنت چې کوم ځای دی چې جنت کې الله مقرر کړی هغه ول الله بل مسلمان له ورکړي دې محرومه کړي. نو چې ځنکدن دی د نیک سړي نو دته الله دوزخ وښایي، بله ځنکدن کې ورته وښایي. فرشتې ورته مه یېرېږه، دقه دوزخ دا ستا د دوزخ ځای و، خو تا نیک عمل وکړو نو دا ځای ته الله حرام کړ، دې له به نه ځې. نو بیا ورته د جنت هغه ځای وښایي، وایي دقې له ور روانې دې په دا ځنکدن کې د جنت محلات او د جنت خوشحالۍ او د جنت حورې دا وویني. نو چې سړی دا په ځنکدن کې وویني چې د دوزخ دغه غمه خلاص شومه، دغه اور نه په سترګې وویني او د جنت دغې محل له ور روان یم، څه مو خیال دی؟ دې په تلوارۍ کې بني دې په دنیا څه کوي؟ لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. قرآن شریف کې الله فرمایي د نیکانو په حق کې چې دې باندې یره بني. ولې جنت یې ولید، دوزخ یې ولید چې دا استانه ختم، دغه جنت له به دی. ولا هم یحزنون، هلکه زما بچي دي دې پسې خلک خپوي، زما مال دی، جایداد دی، دکان دی، پیسه را دولت دی، دې پسې خلک خپوي. لا هم یحزنون، دې به په دنیا کې چې کوم خواږه څیزونه پاتې شو هغې پسې غمجن به نه شي. نو چې دا جنت او دوزخ دواړه وویني ورته وایي چې دغه دوزخ در باندې حرام او دغه جنت له به دی دې خوشحالي چې خدای را ساره نظر وباسه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اے نفسا تبد الله نه خوشاله، الله واستانه خوشاله، خوش مطمئن به، اطمینان کې به رازقنا الله لدی بوزم. ارجعي الى ربك، چې یو نفس دا وي چې خپل خدای ته روان شه، رب ته روان شه، دې به خوشاله کې باندې خوشاله راضیه مرضیه، تمام خوشاله، الله هم درنه خوشاله. او زاغه نیکان بندگان دی جنت هغه کې دن نشه او جنت ته داخل شه، دی به دومره خوشحالي پرواز بکوي چې زو څنګه دی جنت ته ور داخل شم الله زر سو باسه. حضور پاک مبارک فرمایي داسې به سو باسي لکه یو مشک یو بوډه کې دا غي یو ساس کې وزي دا مشک په نه دردي کې نه پیخوږي، دغه بس د اعصاب ته وزي اس تکلیف پوته دي. او چې دا ساتي څنګه او باسي نو نور فرشتو لبه ورکی د ملک الموت ډیوټي ختم.
نور فرشتو د جنت نه کفن راوړي، ته خو دې وجود له دلته کفن ورکې، او نور فرشتو د جنت نه کفن راوړی دی، اعلی خوشبویه د جنت خوشبویي په هغه کفن، دا روح راوالي د هغه جنت په کفن کې ونغاړي، بدن ولا موږ په بل کې نغاړو، بدن هم خوشحاله روح هم خوشحاله، دواړه هغه ونغاړي، فرشتو له ورکي، هغه یې بر اسمان ته روان کړي. وی په دې فضا کې چې څومره فرشتي دي په دې خوري دي، دا ټول دعاګانې کوي، یا الله دا روح په ما موږ راولې، انور یا الله دا روح په دې لار راولې، دا خو ډېره خشته خوشبویي کوي چې په موږ دا خوشبویي ولګي. انور فرشتي وی یا الله د دې فلان کې دا روح په موږ راولې، او دا چې په دنیا کې کوم ښکلي نوم په هغه یادېږي. یو بل ته فرشتي وی لکه دا فلان کې د فلان کې زوی حضرت فلان کې ښکلي نوم یې اخلي، هغه وفات شوی، دا خوشبویي خو د هغه ده، او دعاګانې ورته کوي. او چې کومه هغه بیا ورسوي علیین ته یا جنت ته ورسوي، د شهدا هغه جنت الفردوس ته دي، د عامو مسلمانانو هغه علیین ته دي. او چې کوم وخت کې د بدعمله انسان نه سو باسي، دا فرشتې راشي مخامخ ورته کېنه، دا سا تې راکاږي او څنګه تې راکاږي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د کعب احبار نه تپوس کړی، یو ډېر لوی عالم و. د کعب وی د کافر نه او د فاسق نه چې سو باسي، دا څنګه وباسي؟ وی داسې مثال دی لکه د ازغو ډکه اونه چې د انسان په وجود کې ګیرئ، او د دغې د ازغي او غنې د انسان په دې رګونو کې خورې وي، او دا اونه ترې راکاږي، د دې رګونو نه د روح سره قطرې راوځي، قطرې دا سا چې راوباسي د سا سره د رګونو د غوښې او د وینې او قطرې راوځي. او بل مثال یې داسې ورکوي، وی لکه سسپار چې په اور کې سور شي او په لمدو مالوچو کې کېدې او راکاږي، مالوچ په لمدي نو سودي لمبه به نه کوي او لوخړې وباسي، دقه رنګې دا سا په دې وجود کې راخي چې دا وجود یې لوخړې کوي. الله دې مو ساتي، یا الله ته مونږ وساتي، خدای د دې جمعې د مانځه د برکت نه او د دې مسلمانۍ د برکت نه دغه عذاب نه خدای وساتي. خطرناکه خبره. او دته هم دواړه ځایونه وښیي، وایي هغه جنت اوستا خو تا به د ملیک ورځ سپېره الله دې خفه کړو، هغه دوزخ ته به وځې، دواړه ورته وښیي، چغې وباسي او په زور ترې راسا راکاږي، چې سا ترې وباسي د یو څښا کفن یې وله راوړي بدبونه، هغه کفن کې فرشتې بند کړي، چې کفن کې بند کړي بدبویي تېځي. نو په دې فضا کې دا فرشتې یاري دا څوک مړ د څښا بین تېځي، وایي دغه فلان کې د فلان کې زوی چې په دنیا کې د کوم څښا نوم په هغې یادوي، خیرې ورته کوي، خدای ته تباه کړي، خدای دې غرق کړه، خیرې ورته فرشتې کوي. ور چې کتابه د مدینه وکړې نو نن به موږ ستا د برکت نه دا څښا بین نه راته بر اسمان ته روان کی روان کی روان کی، د اسمان دروازې ته ورسئ. قرآن شریف کې الله فرمایي لا تفتح لهم ان الذين كفروا څنګه لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط. اسمان دروازه به تکولو نشي، دا غد نه راوغورځي لاندې سجین دغه ته ورسیږي. یو ظالم بادشاہ دا غنه سا ملک الموت ولا راغی، او دا په بنی اسرائیل کې تیر شوی دی، او دومره ظالم بادشاہ چې ډېر ظلمونه به کول، ملک الموت راغی او نیغې د کټ خوا کې ودرېده، دی ورته غوسه کې ته څنګه رالې، بې اجازه ته څنګه رالې، او د ما دومره نوکران نه څنګه دلته رالې. ملک الموت ورته وایي وایي د دې کور د مالک په اجازت راغلی یم، د دې کور هغه انسان په شکل خو نه پېژنده، وایي ګنې غل دی، د دې کور د مالک په اجازت راغلی یم. ښه کاکا دا ستا نه دی دا کور، او زه هغه ته یې څوک وایي زه هغه کس یم چې نه مې ته منې کولی شي او نه مې ستا څوکیداران منې کولی شي، او زه هغه کس یم چې ډېرو خلکو سره ظلمونه کړي دي او خزانه مې په ظلم ډکه کړې ده. ما له اجازت راکړه چې دا یو ورځ راکړه چې خلکو ته خپل مالونه واپس کړم، او چې په چا مې ظلم کړی چې هغې له څه ورکړم یا ترې معافي وغواړم، وایي دا نه کېږي. ملک الموت ورته وایي ښه که دا ټول ارث دا جایداد او ځمکې او بادشاهي راکې په دې کې، وایي دا ارث والا دا ارث ستا، خو ما له یو ورځ جون راکوي نه کېږي، یو ګنټه خو راوي ګنټه هم نه کېږي، یو 2 منټه خو را چې 2 رکعته مونځ خو پکې وکړم اعدام نه کېږي، یا استاد دی چې دا والې ختم مرګ چې ټیم راغی که نه وایه که نه، بیا دا ټیم پکې شته چې ورېږه هغه کور هغه سره پورې لاړ شم او بچو ته وصیت وکړم، وایه شته پکې بیا پکې دا شته ورېږه د پلنکي را باندې قرض دی، مال دی، دولت دی را سره پردی حق نه والی دی چې دا واپس کړم، نه یې سب نشته. خیر و خلاص.